الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد.
وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون دا الله رب العالمين أحكم الحاكمين دا طول بادشاهانو بادشاہ دا طول زبردست هغه رب العالمین چې تمام کائنات خالق او مالک دی هغه الله چې تمام کائنات متصرف او منتظم دی هغه رب العالمین چې د هغه په صفاتو کې او صفت فعال لما يريد دی رب العالمین چې څو فرمایي څو وخت چې کوي چا سره چې کوي څنګه چې کوي کولای شي د الله رب العالمین څوک تاسو او مختار نشي کولای وهم يسألون دا مکلف مخلوقات چې هر څومره دي خو هغه انبیا دي که امت ته باچاهان دي که رعیه ده مالدار دي او که غریب دی د هر یو فرد نه الله رب العالمین تاسو او پختنه کوي دا الله رب العالمین دا تاسو دا پختنه دا په دې خبره باندې دلالت نه کوي چې موږ په دنیا کې کم کار کم عمل کوو رب العالمین ته پته نشته نظم محترمو بلکې الله رب العالمین ته پته شته خو زموږ د دنیا دا ماحول دی چې کله کم انسان کم جرم وکي او پاغي کې گیر شي اونې ولې شي نو هغه سم دستي دا غینه منکر کیږي اعراض او انکار کوي زما محترمو د وجه الله رب العالمین موږ سره کرامن کاتبین مقرر کړی دي زموږ د دنیا کې کم عمل چې موږ کوو ښه عمل کوو بد عمل کوو د خولې نه ښه خبر وباسو بد خبر وباسو هغه ټول زموږ لیکل کېږي زما محترمو سبا چې د الله رب العالمین مخ ته موږ ودرېږو الله موږ نه تپوس کوي نو چې موږ نه دا معلومات او تپوس وکړي چې انسان شرک دی ولې کړو نو موږ به وایو چې الله موږ خو شرک نه دی کړی ځکه الله قرآن کې فرمایي د مشرک په باره کې والله ربنا ما كنا مشرکین الله رب العالمین به د ملائکو ته وایي چې د دې انسان عملنامه مخې ته کېده وه چې دوی څونه عمل په دې کې کړی دی څونه کار او کسب په دې کې کړی دی نو الله رب العالمین بیا دا انسان رب العالمین د دروغ هم نشي ویلی خپل خبره پټولی هم نشي بلکې صرف دا ارمان وکړي چې ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها دی عمل نامې له څه چل شوی دی چې نه زما وړه ګناه پرېښې ده نه غټه بلکې ټوله یې اشاره کړې ده د دې خبرې بیان لپاره الله رب العالمین موږ ته جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راولېږلو چې هغه موږ ته د الله رب العالمین ذات او صفات د رب العالمین اسماء او احکام د الله رب العالمین وحدانیت طریقې راته وښودلې او هغه لارې او هغه طریقې هم راته وښودلې چې په هغې باندې عمل کولو سره موږ د الله رب العالمین رضا او جنت په حاصلولی شو او هغه لارې او هغه طریقې هم راته وښودلې چې د هغې نه په اجتناب سره موږ د الله رب العالمین د قهر او د هغې د غضب نه بچ کېږو زما محترمو موږ چې په دې دنیا کې الله رب العالمین پیدا کړي یو نو د دې روزمره ژوند او د هغې په وخت تېرولو سره
انسان کې قسمه قسم شکوک او شبهات دا پیدا کیږي د انسان ذهن ته قسمه قسم سوالونه راځي چې یاره دا کار چې کیږي د دې وجه نه کیږي دا کار چې کیږي د دې د وجه نه کیږي نو دا د هغې دپاره بیا مخنیوی نیسي د هغې دپاره بیا لاره ګوري بلکې الله رب العالمین موږ ته وفرمایل چې دا هر څه چې کیږي دا د الله رب العالمین د طرف نه کیږي ستا په تقدیر کې ستا په مقدر کې الله رب العالمین دا لیکلي دي هغه تا ته در رسیږي ځکه کله چې الله رب العالمین اسمانونه او ځمکې پیدا کړې د هغې نه بعد قلم پیدا کو قلم ته یې ویلې اکتب هغه ویل چې ماذا اکتب یا الله یا رب العالمین څه شی ولیکم هغه ورته ویل چې مقادیر کل شی په دنیا کې چې پیدا کېږي د هغې تقدیر ولیکه چې دا انسان به دا شی کوي دا شی به کوي دا به داسې کېږي دا به داسې کېږي بیا الله رب العالمین هغه په لوح محفوظ کې کېښوستو او ورته وفرمایه چې دې کې منن نه بعد هېڅ قسم تغییر او تبدیل نه کېږي چې کله تقدیر او تبدیل نه کېږي نو بیا مونږ ولې ځان چې کوم دی نو د داسې کارونو ته مخکېوالی کوو داسې کارونو ته ورځو چې هغه زموږ دپاره مناسب نه وي او په هغې باندې مونږ زموږ د ژوند چې کومه خواري کوم محنت دی هغه بربادېږي او هغه تباه کېږي لکه تاسو وګورئ دا کومه میاشت په مونږ باندې روان ده د سفر دا میاشت مونږ چې کوم دی نو بدشګون او بد نظر باندې ورته ګورو ځکه جاهلیت کې به خلکو داسې کول چې کله به د کور نه ووتل تور تار به یې ولیدو کارغه به یې ولیدو یا چې کوم دی نو مرغۍ به ولیده او په ګس طرف باندې به هغه والوتله نو په هغې باندې به یې دا بدپالي نیوله چې نن ورځ مې ټیک نه ده نن ورځ به مې برباد او دغه ځي همدغه رنګې دا د سفر میاشت دا به هم ډېر جاهلیت والاو صحیح نه ګڼله د هغې طرف ته به یې صحیح توجه نه ورکوله بلکې څه به یې کول دا میاشت به یې مخکې وروسته کړله اعلان به یې وکړو چې دا سفر میاشت د محرم په ځای باندې شو محرم میاشت د سفر په ځای باندې شو بلکې الله رب العالمین فرمایي انما النسیء زیادة فی الکفر دا مخکېوالی وروستوالی دا هم چې دی نو کفر دی زیادت چې کوم دی دا صحیح خبره نه دا کفر دی په دغه کې دا هغې نه هم الله رب العالمین منع کړ چې څنګه میاشتې مقرر الله رب العالمین ګرځولې دي ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم دا 12 میاشتې الله رب العالمین چې کله اسمان او ځمکې پیدا کړل د هغې ورځې نه واره تر نن ورځو پورې دا مقرر کړي دي که کوم انسان دا مخکې وروستو کوي نو دا د الله رب العالمین خبره نه مني او د هغې سره نافرماني کوي زما محترمو دې د وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته دې خبرې طرف ته اشاره وکړله چې خلکو د سفر په میاشت کې بدشګوني بدنظري بدپالي نیول دا نشته دی لا عدوى ولا طيره في الاسلام په اسلام کې بدپالي نیول او په اسلام کې چې دینو یو طرف ته خطر بد طرف نیول دا نشته دی زما محترمو لکه تاسو وګورئ مثال درې تاسو درکم یو سړی دی په خپل کلی کې په خپل محله کې پاتې کېږي او هلته یو بیماري راغلی ده نو دا انسان دا نه وایي چې د دې سړي په وجه باندې ماته دا بیماري ولګېدله دا بدپالي نه نیسي ها احتیاط یې خپل کوي خود نیت او عقیده به په دې خبره باندې ساتي چې یاره الله رب العالمین دا زما په مقدر او تقدیر کې لیکلي وه ځکه ماته راورسېدله او که چېرته موږ دا نیت ساتو چې یاره دا خبره دا بیماري ماته د دې سړي په وجه باندې رسېدلې ده لکه نن سبا موږ چې کله زکام شي نو زر ځان دا مزکوم نه چې کوم دی نو رستو کو ولې وایي دا چې په شنګې وکړي دا زکام ماته هم لګي دغه عقیده غلطه ده زما محترمو دا عقیده ساتل نه دي پکار ټیک د احتیاط خپل پکار دی ځان لرې کول پکار دي هغې طرف ته ورتګ نه دی پکار او چې کله ستا عقیده په الله باندې جوړه شوه ان شاء الله رب العالمین به تا د هر قسم بیماری نه بچ کوي خو عقیده برابرول پکار دي ځکه الله رب العالمین قرآن کې فرمایي قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا کم کارونه چې تاسو ته رسیږي هغه الله رب العالمین ستا په تقدیر کې لیکلي لکه ما مخکې تاسو ته وویل قیامت
د اسمان او د ځمکې د پیدایش نه مخکې الله رب العالمین زموږ تقدیرونه لیکلي دي. او چې کله انسان د مور په خېټه کې 4-5 میاشتې وشي، جسم جوړ شي، اډوکي برابر شي، الله رب العالمین ملک راولېږي. هغه ملک د دې انسان یو خبره لیکي، نیک بخته به که بدبخته به، عمر به څومره، سړی به که جنې به، دا ټول لیکلی شي. زما محترمو، نو بیا ولې مونږ چې دی نو دا سفر میاشت بدنامو، بیا ولې مونږ دې طرف ته راځو چې دا تور کارغه ما ولیدلو. دا زموږ خلک داسې وایي که نه، ما نن مې چا منحوس شکل کتلی دی چې نن مې دا ورځ ډېره بده ده. یا سړي ته دا ووایي چې یاره ته مې لیدلی، ستا دا ګنده شکل مې لیدلی، ځکه زما باندې دا ورځ سمه نه ګرځېږي. نه، دا خبرې زما محترمو دا نه دی. ولې الله قرآن کې فرمایي چې قل لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا. بل ځکه الله فرمایي وما اصابکم من مصیبة فبما کسبت ایدیکم. کم تکلیف، کم مصیبت چې را رسېږي دا زمونږ د خپل د لاسونو انجام دی. ګناهونه مونږ کوو، غلط طرف ته مونږ راځو، بدشګوني مونږ کوو، او بیا ملامتو د سفر میاش، ملامتو بل څه شي، ملامتو مارغه. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خیبر ته تلو، په لاره کې ودرېدو، ځکه خیبر ته 4 قسمه لارې تللې وي. تپوس یې وکړو د دې لارې څه نوم دی؟ پلانې. د دې لارې څه نوم دی؟ پلانې. د دې لارې څه نوم دی؟ پلانې. د دې لارې څه نوم دی؟ وایي مسهل. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دې لاره باندې ځو، دا لاره چې ده اسانتیا والا ده. وګوره نیک شؤونی هغه جائز ده، هغه کولی شي، خو بد شؤونی هغه نشي کولی. زما محترمو، لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د غزوه خیبر په موقع باندې دا کار کړو. لکه موسی علیه السلام چې کله دا بنی اسرائیل باندې عذاب راغی د الله رب العالمین د طرفنا، هغه عذاب چې ختمولو الله رب العالمین دغه خبره د قران کریم کې موږ ذکر کړی ده چې موسی علیه السلام ته فرمایل چې موسی دا چې کله ته موږ نه دا لري کې فاذا جاءتهم الحسنه قالوا لنا هذه. کله به چې ښه حالت راغی وګوره کنه مونږ الله ته ډیر محبوب یو، مونږ الله ته چې کوم دینو دایو، مونږ الله ته دایو. او چې کله بد براغه وان تصيبهم سيئه يطيروا بموسى ومن معه. او کله چې بد حالت به راغی مړه د موسی عليه السلام چې کوم وخت مونږ باندې راغله ده کنه، مونږ کله ښه حالت نه لیدلې، مونږ کله صحیح ورځ نه لیدلې. ولی الله فرمای ان الا خبردار انما طائرهم عند الله. دغه حالات چې راځي دا د الله رب العالمین طرف نه راځي، خو استاد نیکو اعمال او استاد بدو اعمال په وجه باندې راځي. خپل عمل صحیح کول پکار دي. لکه تاسو ګورئ دغه د سفر بیا شروع شي، مونږ چې کوم دینو نور میاش کې څه نه جوړو، دا زمون خلک چې کوم دینو دا چوری ډیره جوړې په دې سفر میاش کې. ولی وای دا چوری چې جوړ کو نو دا زمون هغه بدپالی او زمون بد حالت هغه ختمي هغه لري کوي. دغه عقیده ساتل ما محترم بد غلطه ده. په دې میاش کې خیراتونه ډیر کوي، په دې میاش کې دا کچړی نه دا پخې شوله پخې. ولی وای دا چې دینو بچګونی میاش تا په دې کې چې دا شی وکړو نو زمونږ د مصیبتونو او زمونږ د تکلیفونو ختميږي. دغه عقیده ساتل زما محترم دا ټیک نه ده. په دې باندې مونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم او الله رب العالمین منع کړیو. الله فرمایي چې لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. دا الله زمون مولا دی او اے مؤمنانو په دې الله رب العالمین باندې څوکي توکل وکي او په دې باندې عقیده درسته کوي. مین شیز ما محترم هغه څه شه دی، هغه عقیده ساتل دي، عقیده درست کول دي چې زما عقیده، زما نیت، زما زړه کې دا خبره موجودي چې څه شی ما ته رارسېږي دا د الله رب العالمین طرف نه رارسېږي. نو ان شاء الله کامیابی به زمون مقدر وي، آخرت کې به جنت زمون ځای وي او قبر د عذاب نه الله رب العالمین په امن او په امان کې ساتي. خو که چرته زمون عقیده په خپل باندې یو رنګ یو، په ځکه بل رنګ یو، نو دا نه کیږي.
لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العالمین د انسان خایسته نه ګوري چې یاره د دا شکل څومره خایسته دی، دې ته نه ګوري چې دا څونه پیړ دی او څونه نری دی، بلکې الله رب العالمین چې ګوري ولکن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. الله رب العالمین د انسان زړه ته ګوري چې دې زړه کې څه شی دی، څرنګه عقیده د ساتلې ده، په ما باندې دا څنګه ګمان او یقین ساتي، دې شي ته الله رب العالمین ګوري. او ستا عمل ته ګوري چې ستا لاسونه خپل څه عمل کوي. په خوله باندې ته ډیر وایا چې زه الله منم، په خوله باندې ته ډیر وایا چې زه مسلمان یم، زه پلان یم، بس الله ما ته ګوري. دا بعضې خلک داسې کنه، هغه وایي یاره مونځ ولې نه کوې، یاره نیت مې صفا دی او الله ما ته ګوري او زما نیت کې څه شی دی او زما زړه څنګه دی او دا دی. نه، زمونږ د پیغمبر نه پاک نیت د بل انسانو، زمونږ د صحابه کرامو نه پاک نیت د بل انسانو نه، چې هغه عبادتونه کړي دي، هغه د الله بندگی کړي ده، هغه خپل زړه صفا ساتلی دی. نو ما او تاسو یو چې مونږه داسې خبرې کوو. کور سره نږدې جومات دی، هغه جومات ته زمونږ ایمان دومره کمزوری دی چې مونږ د خپل د کور نو باسي جومات هم نه راولي، او مونږ بیا دا خبرې کوو چې مونږ جنتیان یو. مونږ دا خبره کوو چې الله به هم چې دی نو ښه نعمتونو سره ونازوي. مونږ دا خبره کوو چې یاره مونږ باندې دا مصیبت د الله زه صرف لیدلی یم. نو ته خو د الله رب العالمین سره څه ښېګړه او څه نیکي الله ته پیش کا، څه عبادت څه بندګي الله ته پیش کا، څه د خپل د زړه حالات الله ته پیش کا چې الله رب العالمین تا باندې هم هغه نیکي او هغه اسانتیا راولي. زما محترمو، که چېرته دا نه نو داسې نیکي او دا خبرې دا زمونږ غلطې دي. خاص کر په دې سفر میاشت کې دا کم چې اوس په مونږ باندې روان، نن 2 تاریخ د سفر دی. تاسو به وګورئ، تاسو ته پته ده زمونږ په دې محله کې، زمونږ په دې کلي کې خلک څه کوي؟ چوري تقسیموي. خلک څه کوي؟ دا کچړي او دا د غټې وریجې تقسیموي. خلک څه کوي؟ نور شربتونه او خیراتونه او دا شی نه کوي. ولې؟ وایي دا سفر میاشت نه ده، دا ډېره بیکاره میاشت ده. وایي په دې کې عذابونه راځي، په دې کې بدشګویانې راځي، په دې کې چې دې مصیبتونه راځي. وایي دا په دې شي باندې ختمېږي. الله رب العالمین موږ د دې خبرو نه، پیغمبر موږ د دې خبرو نه منع کړیو. نو پکار دا دی چې خپل عقیده درسته کو، خپل عقیده صحیح کو، او د سفر د میاشتې کوم بدشګویانې او غلط عقاید زمونږ په ذهنونو کې، زمونږ په زړونو کې د خلکو اچولې دي، د هغې نه ځان وساتو او د علماو نه تپوس وکړو، په دې باندې ځان خبر کو چې یاره دا شی نه نشته دی، بلکې هر څه چې مونږ ته رارسېږي زمونږ د اعمالو په وجه باندې او د الله رب العالمین د طرف نه الله زمونږ په تقدیر او په مقدر کې دا خبرې لیکلې دي. الله مونږ ته دا شی نه رارسېږي. الله رب العالمین دعا ده چې الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي، او الله رب العالمین په سفر میاشت کې زمونږ چې کوم بدشګویانې دي او زمونږ عقیده چې کوم په دې خبرو باندې ګنده شوې ده، دا زمونږ عقیده دی الله رب العالمین درست کړي، او الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. زما محترمو،
دا د سفر د میاشتې بدشګونیانې چې دي دا د شیطانانو او د کافرو کار دی. جاهلیت په زمانه کې به دا کارونه خلکو کول. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې عمل سختۍ سره تردید کړی دی. تر دې پورې علاج موږ ته ښودلی دی چې انسانانو ای زما امته خپل عقیده درسته کا، په الله رب العالمین باندې ایمان خپل مضبوط کا، خپل اعمال هغه صحیح کا، نو الله رب العالمین به ستا زړه د دې بدشګونیانو نه صفا وساتي. دا به لرې کړي. دا خبره ذهن کې واچوه، لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لکه د جنگ غزوه بدر په موقع باندې کفارو ډېرې خبرې کولې، نو الله رب العالمین دا آیات راورسولو، لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين. دا ورته وایه پیغمبره چې تاسو ته کوم شی نه رسیږي او مونږ ته چې رسیږي، مونږ ته د الله رب العالمین نه طرف نه دوه احسانات دي. کم دي؟ که شهید شو الله به جنت راکړي، او که شهیدان نشو نو غازیان به شو، هم زمونږ دپاره اجر او ثواب هغه ډېر دی. ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده. او ستاسو دپاره مونږ دا امید ساتو چې ستاسو دپاره به هم دوه عذابونه، یو دا چې الله رب العالمین به زمونږ د طرف نه تاسو قتل کی، مردار بم کی، او چې کله بیا الله خواله لاړ شي نو الله به تاسو سخترین عذاب درکړي. دا وګوره دا هغه عقیده په دې خبره باندې درسته نه وه. الله رب العالمین او د الله پیغمبر د عقیده څه کوله، دا درسته کوله. زما محترمو مین شی په دې سفر میاشت کې هغه څه شی دی؟ خپل عقیده درستول پکار دي، ځان چې کوم دی نو صحیح کول پکار دي. نو الله رب العالمین به زمونږ دا ټول اعمال دا خپل دربار کې قبول او منظور کړي. اخره کې یو خبره کوم، زه ډېر وخت جمعات ته راځم خطبوله، خدا د امام سره چې دی نو دا زه په دې باره کې ما اوس هم تاسو ته دا خبره وکړله چې میمونه رضی الله عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي وه. د هغې خورې عبدالله بن مسعود رضی الله عنه هغه وایي ما یو ورځ شپو تېره کړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کور کې د خپل ترور میمونه رضی الله عنها سره، او په هغه شپه باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نمبر د میمونه رضی الله عنها سره وه. و چې ګورم د شپې چې دی نو ماله خوب نه راداسې، اورېدم وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې پاڅېدو او مصلی یې واچول او په مانځه ودرېدو. وایي زه هم لاړم اودس مې وکړو چې خوب نه راځي، راځه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ودرېږه. وایي زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په ګس طرف باندې ودرېدم. وایي زه چې کوم دی نو رسول الله د لاس یې راته اوږد کړو او د غوږ نه یې ونیولم او دې ښي طرف ته یې راوستم. نو مطلب دا دی چې امام به ګس طرف ته ودرېږي او مقتدي به د امام ښي طرف ته ودرېږي. حالانکه دلته تاسو دا مصلی چولې ده او چې کله جمعات کې ځای نه وي نو تاسو د امام ګس طرف ته ودرېږئ. او رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه خپل ښي طرف ته راولو. نو په کار دا دی چې دا مصلی مونږ اخوا واړو لږ نږدې کړو، او چې کله جمعات کې ځای نه وي نو راشو مخې ته او د امام ښي طرف ته ودرېږو. زما محترمو دا یو لویه مسله ده. ما چې تاسو ته به چا ویلي وي دا مسله به تاسو ته چا بیان کړې وي، ځکه د ډېرو وختونو زه دا سوچ کوم چې نن به دیو دا مصلی اخوا کې، نن به دیو دا مصلی اخوا کې، لیکن دا مصلی د ډېرو وختونو دغه ځای کې پرته وه. نن ما ورته وویل چې لږ یې ور اخوا کوي چې کله ځای نه وي چې د امام ښي طرف ته دا مقتدیان ودرېږي، ګس طرف ته ودرېدل نه دي پکار. الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي، او الله رب العالمین زمونږ هغه اعمال مونږ نه والي چې هغه زمونږ د کامیابی او زمونږ د جنت د تلو ذریعه وي. او الله رب العالمین دې زمونږ زړونه او زمونږ عقیدې دې طرف ته مایل کړي چې کوم دین پیغمبر راوړی دی او کوم دین الله مونږ ته بیان کړی دی چې په هغې باندې مونږ عمل پیرا شو. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صفونه برابر کې نږدې ودرېږي.